کله نه چې پاکستان دا فیصله کړې ده چې افغانان بشمول هغه افغانان د چا سره چې پی او آر کارت دی یا افغان سټیزن کارت دی هغوی به هم وباسي او د فروری یعنی د دې میاشتې 28 تاریخ ولور کړو اگر چې په هغه تاریخ کې دوی اوس د یو میاشت ایکسټنشن کړی دی خو د دې سره هغه الیګل افغان څخه چې د پی او آر کارت هولډرز دي آی سی سی کارت هولډرز دي څوک چې په پاکستان کې تقریبا د 100 لسیزو راسي ژوند کوي او 100 نسلونه دلته کې په پاکستان کې پیدا شو او لوی شو هغه خلکو مسلې څه دي دا یو بنیادی سوال دی د خلکو افغانستان لیدلې دي د دوی پلار افغانستان لیدلې دي یا دوی په خپل افغانستان لیدلې دي په دې حواله سره نن تاسو سره د یو داسې افغان مهاجر چې پی او آر کارت هولډر دی د هغه یو مرکه کومه خو انټرېسټینګ خبره دا ده چې هغه ځان ته مهاجر نه وي او دا سوال اوچتوي چې مهاجر څه ته وي او آیا زه مهاجر یم که نه په دې باندې موږ سره خبرې کوو زموږ سره ناست دی ښاغلی عبدالوهاب ډېره مننه او دا راته ووایه چې لږه خپله دا کیسه دی راته لږه په خپله وکړه ستا نوم ستا فیملی د کوم ځای نه راغلي یې کله نه په پاکستان کې د کله نه په اسلام آباد کې ټول نو مخکې خو ډېره مهرباني خو جزاک الله چې تاسو موږ د دلته راوغوښتلو او دا موقع مو راکړه زما نوم عبدالوهاب دی د پلار نوم یې ګل خان دی او موږ په 1902 کې لکه زما نیکه یا ور نیکه د افغانستان لکه دلته صوبه ورته ویل ته ولایت ورته وایي هغه کندوز او علي آباد کندوز علي آباد نه راغلي او موږ د شروع نه هغه ځای نه دلته سیده اسلام آباد ته راغلي چې کله د روس دور د روس په جنګ کې زموږ نیکهګان سیده اسلام آباد ته راغلي او اسلام آباد کې زموږ تقریبا 43 کاله وشوه او دا زموږ څلورم پنځم نسل دی اسلام آباد کې آباد دی اسلام آباد کې اوسېږي او موږ پی او آر کارت هولډر یو زموږ تعلیم چې ما 12 پورې کوم سبق اسلام آباد په هغه ټیم کې 30 کاله شي او جیله هغه جوړېده به بالکل ما خپل پلار او نیکه نه دا اورېدلي وه چې پاکستان کې کوم چې خاص خاص مقامات دي لکه څنګه شکرپړیه مقام شو او فیصل مسجد شو د هغه کودای نه موږ په دې خپل لاسو کړی دي زموږ نیکه راته ویل چې موږ هغه مزدریان مسجد لکه د دوی کودای دوی کړی ده هو کودای ورله دوی کړی ده بالکل بل زموږ تعلیم شو هغه بالکل په اسلام آباد کې ماډل کالج نه ما میټرک کړی دی او بیا پرایویټ علامه اقبال یونیورسټي نه زما ایف کلیر شوه تعلیم ټول اسلام آباد کې کړی دی او روزګار اوس فی الحال هم اسلام آباد کې آباد یم ښه دا راته ووایه چې ستاسو پلار او ستاسو مور چې کله د نیکه سره دی راتللی نو د هغوی څونه عمرونه وو هغه ټیم کې زما پلار عمر چې هغه ټیم بقول زما د پلار ولې چې موږ خو نه وو هلته نو هغه راته چې زما عمر د 14-15 په مابینځ کې و او زما مور چې هغه د 11 کاله وه لکه نن ستا د پلار عمر څونه نن چې دی زما د پلار عمر دی 58 58 کاله عمر دی او زما د مور عمر چې دی هغه 51 50 کاله زما د مور عمر دی په دې کې 43 کاله چې کوم دی دوی په پاکستان کې بالکل 43 نو ستا پلار څو ځله تللی دی افغانستان ته ستا مور څو ځله تللی افغانستان ته څومره چې ماته یاد راځي لکه الحمدلله یاداشت مې ښه دی 2005 زلزله ماته اوس هم یاد ده چې څنګه شوې وه نو زما پلار په 2009 که 10 کې یو صرف چکر له کابل ته تللی خپل کلي ته نه چکر له تللی و د 15 یا 10 ورځو دپاره نور د هغه نه بعد زما مور یا زموږ په فیملي کې کوم کس افغانستان ته واپس تګ نه دی کړی بشمول موږ افغانستان نه دی لیدلی ښه تاسو راغلي ستا د فیملي ټول څو کسان راغلي وو چې نن د هغوی څومره تعداد به څومره وي زموږ فیملي چې کوم راغلي وه نیکهګان یا د هغو پلاران هغه 4 یا 15 کسان راغلي وه 4-15 کسان مطلب داسې وګوره چې 4 یا 15 کوره او اوس هغه 4-15 کوره موږ 300 کوره یو 300 فیملیز 300 فیملیز دا 4-15 فیملیز چې راغلي دي اوس موږ دا اوس 300 لکه د هغوی بچي هسې ستا به څو وروڼه خویندې تاسو څونه موږ الحمدلله 14 وروڼه خویندې یو شپږ موږ وروڼه یو 15 خویندې دي او زما نمبر پکې 3 دی نو د 3 وروڼو موږ واده کړی دی او 3 پاته دي او 3 پاته دي بیا ستا هم واده شوي دي زما هم واده شوي دي او زما هم بچي دي زما مشره لور چې دی هغه په کلاس 3 کې ده او زوی چې مې دی په کلاس 2 کې دی یو مونټیسري کې دی ښه مونټیسري کې دی نو لکه تاسو د افغانستان باره کې ته څه وایې چې دا څنګه ځای دی دا ستا دپاره څنګه یو هیواد د افغانستان څنګه دی ځکه چې ستا ټول عمر ته خو خیر پاکستان کې پیدا شوې ستا پلار دلته کې چې کوم دی د واده دلته کې وکړو ما چې د مشرانو نه اورېدلي ستاسو نه مې اورېدلي چې سوال لري چې افغانستان څنګه هیواد دی نو هر څوک وایي چې افغانستان ډېر ښایسته هیواد دی او ښایسته تعلق د دې سره نه دی چې هلته زما هغه بنیادي سهولیات چې دي هغه پوره کېږي که نه
خیستتوب یو غلط شی دی او زما حق را رسول او زما بنیادي حقوق پوره کول هغه یو تنها شی دی. نو که صرف دا پوښتنه باندې وشي چې هغه څنګه دی نو زه به چې ډېر ښایسته دی، ما ته خلکو ویلي ښایسته دی. او که زه دا ووایم چې زما د ژوند زندگی تېرولو دپاره کوم ما ته بنیادي سهولتونه پر برابر یي او لکه څنګه چې په اسلام آباد کې زه ژوند تېروم هلته لاړ شم هغه ژوند ماته یي، نو هغه باري کې زه تللی نه یم، نه ماته چا داسې خاص ویلي چې ستا به هر سهولت لکه دلته چې څنګه فراهم شوی دی هلته به وشي، نو ماته نه ښکاري. اسې ستاسو یاره څه ده؟ لکه یو داسې ملک ته تلله چې هغه تا نه دي لیدلی او هغه ستا پلار چې کوم دی د 14 کلنو یا 13 کلنو هغه عمر کې پرېښی دی، نو ستا یاره څه ده هلته کې د تلو نه؟ زما نیکه چې کله راغلی خپل د بچانو سره زما د پلارانو سره، نو یو خو زما نیکه خپل ژوند تباه کړی و چې مطلب ما هغه ځای نه هجرت وکړو اوس دلته رالم نو زما زندګي خو ځای شوه. اوس به زه خپل د بچانو سوچ کوم او دلته چې هغه کوم سوچ کوو نو هغه صرف د هغه پیټ پالنه صرف د خېټې غم یې ورته، د تعلیم او د صحت نه ورسره، اوس چې کومې بیمارۍ دي ورسره هغه نه صرف د خېټې غم ورسره. نو اوس بیا زما پلار چې مونږ ساتلو هغه سره دا غم چې زه به د خپل د بچانو خېټه څنګه کوم او بیا اوس چې کله مونږ هغه شو تاسو خو تعلیم وکړو که نه او په مونږ یې لسم تعلیم وکړو او اوس چې زما بچي دي نو زه اوس دې مقام باندې الحمدلله په پاکستان اسلام آباد کې چې خپل بچانو ته ښه ژوند ورکولی شم، تعلیم ورکولی شم. او که واپس دې ځای نه چې کوم حکومت اعلان کړی دی چې دا ډیډ لاین یې مونږ ته راکړی اوس یو مهینه ایکسټینډ کو خو ډیډ لاین دی چې تاسو واپس لاړ شئ. نو ول خو زما ماته نه ښکاري چې زه به دوباره خپل درې نسله قربان کړم، ولې چې زما کې به دومره صلاحیت نه وي چې کوم زما په نیکه کې هغه پلادل هغه ځای عزت کړی ولته راغلی و. لکه انټرسټینګ سټوري داسې ده چې ستاسو نیکه لکه کوم ژوند شروع کړی و د هغه کړوسي به هم اوس اکه ژوند شروع کوي، بیا یو قسم له ته به واپس ځې هلته کې او په افغانستان کې به تاسو ته څه لکه افغانستان کې به هم تاسو ته ګڼي چې یاره لکه مهاجر راغلي دي. بلکل سرجي ما یو ځای دوه ځای بل هم دا پوښتنه کړې وه چانه چې مهاجر څه ته ویل کېږي. اول ته سیاستدانان ناست وه او نور صحافي حضرات هم ډېر ناست وه. ما هغونه پوښتنه وکړه چې مهاجر څه ته وایي. پاکستان کې دا پوښتنه کې پریس کلب کې د پاکستان په پریس کلب کې اسلام آباد کې ما دا پوښتنه کړې وه او چې مهاجر څه ته ویل کېږي. نو خو د خو موږ ته جواب رالو چې خپل کور ګور رور مال مویشي جایداد چې چا پرېښي او د یو ځای نه بل ځای ته هجرت کړي هغه ته مهاجر ویل کېږي. نو ما ویل ښه دا خو زما نیکه او زما ور نیکه یا زما پلار کړی دی، ما خو هجرت نه دی کړی، نو زه مهاجر څنګه شوم؟ زه مهاجر ولې یم؟ دا خو یو. او بل چې کله 2024 کې څه کسان لاړه ایلیګل کسان چې زموږ په کلي کې پراته وه مونږ خپله هغه ولیږل چې تاسو مونږ دپاره خطر جوړوي تاسو لاړ شئ خپل وطن ته او واپس لاړ شئ. نو بیا هغو سره مونږ ټلیفوني رابطه چې وه نو هغه خلکو مونږ ته ویله چې افغانستان کې مونږ ته ویل کېږي چې مهاجر راله. نو اوس ما پوښتنه هم دا چې زه مهاجر دلته یم که هلته یم؟ زه پاکستان کې پیدا شوی یم که ما نه څوک پوښتنه بچي پاکستان کې پیدا شوي که ما نه څوک پوښتنه وکړي چې تا پښتو زده نو زه به ډېر مشکل سره ورته ووایم چې هاو ولې ما 60-50% زما پښتو ده او که اردو نه ما پوښتنه وکړي نو زه به درته وایم چې 100% زه په دې لویم. بل که ما نه پوښتنه دا وشي چې د افغانستان قومي ترانه تا پوره زده نو 0% بالکل ما ته نه ده یاده. که د پاکستان ترانه زما څه چې زما لور چې کومه په دویم کلاس کې د هغه ته ووایم هغه په یو سانس کې درته ویلی شي هغه ته دا پته ده چې د پاکستان ترانه په 1 منټ او 19 سیکنډ کې ویل کېږي، د هغې دون چا کړی دی هغه چا لیکلی ده او پاکستان رسېدېدو نو هغه جنډې چا ډیزاین کړی دی حتی کې دې حده پورې موږ ته پته ده. ولې چې موږ خو اوس هغه پوښتنه راله واپس چې مهاجر څنګه شو موږ یو ملک کې زه پیدا شوم. ته به اوس ته به لکه په افغانستان کې مهاجر کېږي لکه دا ته به اوس افغانستان ته مهاجر بالکل زما هم دا خبره ده چې زه په پاکستان کې مهاجر نه یم. که زه اوس دې ځای نه هجرت کوم افغانستان ته نو هلته ما ته خلک وایي چې دا مهاجر ستاسو دا 300 فیملیز چې دي دې ټولو سره POR کارت دی او زمونږ 300 فیملیز دي تقریبا دې کې 98.5 POR کارت هولډرز دي، مطلب میکسیمم 100% POR کارت هولډرز. او په دې 300 فیملیز چې دي دا راغلي هغه 4-5 فیملیز راغلي هغه 4-5 فیملیز راغلي 300 کاله کې دا چې کوم دي 300 فیملیز ته ورسېدل. بالکل 300 او په دې 300 فیملیز کې بس تاسو په خیال څومره خلک چې هغوی به افغانستان ته تلي یا به لیدلي لکه څنګه چې تاسو وایئ چې ستاسو پلار د کرزی صاحب حکومت و تاسو دا کوم ډیټ یاد کړه 2010-11 کې لکه هغه ټیم کې کابل ته چکر لتلی نو داسې بس تاسو په دې نور ترونه ماما زامن ترو زامن کاکا زامن دوه وغیره چې دا ټول لا یو ځای کې نو څومره کسان وي بس تاسو په خیال چې دوی به افغانستان لیدلي؟ ما اوس لږ ساعت مخکې یو خبره وکړه چې زموږ د پلانانو سره صرف دا غم و چې هغه خپل خېټه او خپل د بچو خېټه څنګه مړه کړي. دوی له
ریسک څنګه ورسوي. ریسک واده خو الله کړی ده، خو کاروبار لږ حرکت وي برکت وي. نو دوی سره صرف د خېټې غم او ماته نه ښکاري چې تقریبا په دې 300 فیملیز کې چې کوم اوس موږ 300 فیملیز یو، هغه ټیم خو د 4-5 فیملیز وو، هغو کې تقریبا 10 کسان هم واپس تلي، هلته وخت تېر کړی، واپس راغلي. د چکر زه نشم ویلی که یو هسې زمونږ بزرګان پلاران یا د هغو پلاران په چکر تلي، لکه ما چې درته کرزي حکومت کې زما پلار او تره لاړو چکر یې و او 10 ورځې کې واپس رالو، او هغه صرف دا PR کارډ باندې هم کابل ته تللی دي، کندوز ته نه دي تللی، او هغه هم خپل علاقې ته نه دي تللی، کابل ته تللی او کابل نه واپس راغلي دي. ښه دلته کې اسلام آباد کې چې ستاسو اوس دې ټایم کې څه روزګار دی؟ چېرې لکه فرض کا دوی تاسو له میاشت درکړله، یا وړاندې خو میاشت نه وړه خو هفته 10 ورځې درکړې وې، اوس یې میاشت درکړله، نو ستاسو دلته کې څه روزګار د 300 فیملیز چې راغونډېږي د دې د تلو به څه لګوي؟ زمونږ اکثر خلک دلته چې دي هغه کاروباري ذهن والا دي، وړوکي د چا ګاډی دی سوزوکي پیک اپ هغه اخیستې چلوي، د چا کراني دکان دی، او زما خپل د کراني دکان دی. چې کله ما دا ډیډلاین واورېدو نو زه ډار شوم چې زما سره کور کې 10,000 روپۍ نشته چې زه به دې ځای نه کرایه کوم او زه به ځم افغانستان ته، او بشمول د 300 فیملیز کې ما ته یقین دی چې تقریبا د 60% نه زیات خلکو سره کرایه نشته. ما اوس مخکې دا خبره وکړه چې هغه صرف خپل خېټه ساتل، نو دلته چې واپس هلته دوی تګ کوي، د ټولو لازم خو دا دی چې دوی سره به کرایي هلته، خو او دا کوم چې دوی نه دي تللي او نشي تللی، د هغه مین وجه دا ده چې دوی سره کرایه نشته او نشي تللی، هلته ژوند نشي کولی، نشي تېرولی. ستاسو چې اوس دا فرض که تا ته وویل شو چېرې ته به ځې، نو ستا دلته کې چې ځان ناغونډی او دا طریقه کار جوړی، نو ستا څه خیال دی چې یاره لکه اوس تا د کریاني دکان دی یا بل بزنسز دي، داسې په دې 300 فیملیز کې د ډېرو خلکو دا واړه واړه دکانونه یا ټکسیان یا داسې رکشې چلي، څوک ټکسي چلي، څوک ټیکهداري کوي پکې، نو دا چې دوی راغونډوي نو څه مسلې دي پکې دی؟ بلکل سر، ډېره ښه خبره او ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. دا کوم چې زمونږ وړ وړه کاروبارونه دي، اوس وخت زمونږ په فیملیز کې چې غټ زمانه غټ کاروبارونه هم د خلکو ډېر کوم ډیډلاین چې حکومت پاکستان مونږ ته راکړی و، دا زمونږ دپاره یو شوک و، یو د بجلي جټکه وه چې یا الله زما په پاکستاني باندې پیسې دي او د پاکستاني په ما باندې د کاروبار مطلب خو دا دی چې زما که د 10 لکه یا د 10 لکه 50 لکه یا د کروڑ روپو کاروبار دی، نو دې مطلب دا دی چې کروڑ روپۍ زما بندې دي، زما په لاس کې 10 روپۍ هم نشته، نو زه به په دې هفتې یا په دې یوې میاشت کې د پاکستاني سړي حق څنګه ورسوم او یا بخپل حق څنګه ترې نه رالمه. نو د ټولو بیا قرض اخیستل، د کاروبار قرض خو په کاروبار کې ختمیږي. بالکل همدا شی دی چې د کاروبار قرض په کاروبار کې ختمیږي. نو که دا ټیم مناسبت ته کتل چې دا کوم موږ د حکومت پاکستان راکړی و، نو زموږ خلک اکثرو خوبونه لاړه، لکه ما ته مخکې ذکر وکړو چې ما د پوره فبروري میاشت راغلې ده، ما خوبونه یې کړی کور ته، زما سره دا یو سوچ دی چې یا الله د دې سړي حق چې په ما باندې دی دا به څنګه ورکوم، او زما چې ورباندې شروع کړی دی او که نه زه خپل د کور حال درته وایم د دن نه چې مونږ پرون هم چې کومې معمولي لږ بسترې پاته وي، لږه نور شان پاته وه، هم بورۍ ته واچول او خولې مو ترېنه سلای کړې، زموږ افغانیان چې دي هغه سلای کار کې ښځې ډېرې ماسټرې دي، نو هغه یې سلای کړې او صرف ضرورت دپاره چې کومې بسترې مونږ لاندې اچوو یا بره هغه مونږ ایښې دي. خطر ته تاسو سره داسې ده د دلته کې خو تاسو غیر قانوني اوسېدل که نه، دا 300 فیملی چې دا اسلام آباد کې اوسي کورونه د دوی خپل دي که دا په کرایه باندې دي که دا څنګه دغه دي؟ بالکل ځکه چې تاسو زیاتر په هغه علاقو کې اوسئ چې هغه موږ ته سلمز وایو که نه، لکه کچا آبادي. بالکل واپس خبره ډېر لرې لاړه، نیکه زموږ نیکه ټیم چې څه ټیم راغلی و نو هغوی ته یا کیمپونه ورته کړي وه 1993 او 4 کې کیمپو کې دوی محدود وه، نو بیا 96 که 98 کې 1998 که 6 و ما ته دا پته ولګېدله، ما چېرته خبر ویله چې د کیمپو نه دوی ته اجازت ورکړو چې تاسو بهر لاړ شئ ځانونه آباد کړئ. نو دا کوم چې افغانیان اوس کاروبارونه لري غټ غټ، د دې دا یو برکت چې دې کیمپو نه بهر ووتل، دنیا ولیدل، او اوس چې مونږ د بار پراته یو، مونږ په کرایه باندې پراته یو، په کچه کورو کې پراته، مونږ پټۍ لکه خالي او دشت ځای مو نیولې په کرایه باندې، خپله د خټو دیوال مو پرې ولې دی او د لرګو چت دی پکې چومپړي او داسې موسیقي او کرایه ورکوو په کور حساب یا د کال حساب، مونږ مطلب یو پټۍ مونږ نیولې په 1,00,000 روپۍ باندې، مونږ پکې 50-60 کوره پراته یو او هغه د کال کرایه ورکوو، هغې د کال کرایه ورکوو. کچه کورونه دي او چومپړي. تاسو سره داسې مثالونه شته دي چېرې په دې دوران کې د اسلام آباد پنډۍ نه داسې کسان ویستلي شوي چېرې
لکه اوس ته راغلی دلته کې ما سره دفتر کې ناستې بهر ته ونیسي او سبا له دې ډیپورټ کړي او ستا کور کې پته نه ستا بچو ته پته نه ستا مور ته پته نه پلار ته پته نه که نه او بالکل د فبرवरी کې اوس چې کوم ستا په فبرवरी په ډیټ کې اوس نن 25 تاریخ دی او شاته د 1 فبرवरी نیولې 25 تاریخ پورې ډېر لري بنسو زمونږ آس پاس اتفاق ټاون او شاوخوا ماته کارونه راغلي پی او آر کارډ هولډرز کوم چې کارډ زما په جیب کې دی او زه سکیور فیل کوم چې زه دلته محفوظ یم هغه کارډو والے نیولې دي او موږ کور کې خبر نه و هغه ډیپورټ شوه د تورخم نه اړولې وه او موږ ته 3 ورځې بعد خبر راغلی چې دا خلک ډیپورټ شوي دي زموږ خپل رشته داران قریبي او دور والم پکې دي او په د هغوی زنانه دلته کې دي او بالکل زنانه یې دلته دي کور یې دلته دي او دی ډیپورټ شوی دی نو د هغوی بیا خیال څوک ساتي اوس خو زموږ سره دی او موږ یې خیال ساتو یو بل ډېر ښه عادت دی د پښتنو د افغانان نه یادوم د پښتنو یو ډېر ښه عادت دی چې همسایه ډېر خیال ساتي که څه پاخی ورته نو هغه کاسې کې واپس هغه له هم لیږي نو دا یو ډېر ښه عادت دی زموږ د افغانانو له یاد کې افغانان نه کوي دا کار نو د پښتانه په دې ویل چې ما مخکې درته ویل چې زمونږ که زړه چې افغاني نو ځان او ځمکه چې دلته په دې خبرو کې پیدا شي پاکستانیان یو نو بیا که زه افغاني یاد کړم نو هغه د افغانستان دپاره محدود دی نو موږ پښتانه لرو پښتانه دواړو ځای کې ښه دا راته وایي چې هلته کې ستاسو څه رابطې کړي خپل کور مو شته کلي کې څنګه دي جایداد مو شته دی لکه تا چې کوم کورونه پرېښي دي هغه ټیم خو ظاهره خبره ده ستاسو به کور و کلي به و کلي کې به ځایونه و هغې څه حال هغه ځای نه څه ټیم چې زموږ نیکه راغلی و نو زموږ نیکه یو پلار و او بچي یې 7 بچي وه نو هغه 2 بچي یې وه د هغه که 2 جیرې په ځمکه وه مطلب 8 کناله 2 جیرې په ځمکه وه هغه باندې باغ یا څه کرل غنم شنم څه کرل خوړل خو هغه یو کس 2 بچي او ګزاره پې کېدله اوس ما تاسو ته وویلې چې د هغه 2 بچانو 27 نور بچي یا 27 نور تقریبا 1000 بچي دي نو اوس په هغه 2 جیرې په ځمکه باندې به زه خوراک کوم که زه به خپل کور په جوړوم که به زه دا 3000 فیملي چې کوم 3000 کسان نه پوس ما سره هغه پکې ځای وم اول کنه دا خو اوس هغه ستاسو کور چې کوم خو اوس کلي پکاري تاسو لکه نه چې هلته موږ ته یو پوره کلی یو کور ته پوره کلی پکار دی او هغه نشته بالکل او چې کوم زمونږ کور هلته جوړو د پلار د نیکه هغه شاته حکومت کې څه بمباریانې وغیره شوي وې جنګ دوران یو خو د روس جنګ و بیا امریکا پکې راله بیا خپل جمهوري او زمونږ اسلامي امارات چې اوس حکومت دی زمونږ هغه واپس کې څه جړګي و نو ډېر حالات کې کورونه خراب شو تباه شوه نو اوس چې تاسو ځای نو لکه ټینټونو کې به ځای څنګه به ځای څه به یې هلته کې یا که لکه زه فرض که تاسو سره خو پیسې شته ماشاءالله دکان دی دا دکان به خرڅ کې نو هلته کې لاړ شي نو زه دونه به وي چې یاره خو هلته کې به څه ستاسو دغه څه دی که حکومت پاکستان خپل په دې فیصلې باندې مطلب ولاړو چې یاره موږ به افغانیان لیږو پی او آر کارډ هولډر سمیت او صرف زما نه چې دلته کوم 15 لکه ریشتل افغانان پراته دي زه د هغو حق کوم هغه ټول به دا سوچ وي چې زه هلته ځمه او بیا هلته خو تقریبا 9 میاشتې یخ او 2-3 میاشتې ګرمي یا یخ پرته یا واوره پرته یا بل څه پرته نو زه به ژوند چیرې چېرته تېروم دا ټولو په موضوع کې دی خوب مونږ چې نه راځي د دې وجه نه نه راځي چې الله زه به په ټنټ کې شپه تېره کړم په دې یخ کې یا زما بچي به په ټنټ کې شپه تېره کړي بل داسې کسان شته چې اوس د ټنټ پیسې هم نشته هلته که دا حکومت مونږ مطلب په دې سټریټجي او په دې کومه چې دوی جوړه کړې ده چې پهله مرحله او دوسره مرحله او تیسره مرحله اوس مونږ وباسي هلته ځو نو اوس زمونږ د حکومت دپاره هم ډېر مشکل شي یو دم چې 15 لکه یا 10 لکه افغانیان ماته راوړاندې زه د هغو تحفظ څنګه وکړم یا بنیادي ستاسو صرف ستاسو د 300 فیملیز یې ولېږل نو دا به چېرته دغه کړي دا خو ځای نشته مخکې مې درته کلیر کړه تاسو د هغوی سره څه خبره کړې ده واپس حکومت هلته کې څه به کوئ چېرې لکه تاسو داسې دې ځای نه په ټرکونو کې واچئ او 300 ټرکونه روان دي هلته کې زما استاد سمیت کومه خبره چې ما مخکې وکړه چې زه افغانستان ته لاړ شم نو افغانیان ماته وایي چې مهاجر راله د دې خبرې نه ټول هر څه کلیر شوه بیا چې زما هلته څه نشته او زه څه هلته نه لرم نو بس د الله په اسرې وایي او د حکومت په اسرې چې ولې که دلته زه مهاجر یم اول ته ماته مهاجر ویل کېږي نو بس دا خبره کافي ده چې زه ته مهاجر راله چې مطلب هېڅ نشته ورسره لکه دلته کې تاسو 40 کاله په دې کې تېر کړئ چې دا مهاجر دي اوس په نور 40 کاله په دې کې تېروئ چې دا مهاجر دي دا خو لکه څه غواړئ حکومت پاکستان نه تاسو څه داسې اپیل څه دی حکومت پاکستان زمونږ درخواست دی گزارش دی مونږ مطالبې نه کولی چې د پاکستان په آئین او قانون کې چې دی غیر قانوني یا سوري غیر ملکي چې دی هغه مطالبه نشي کولی زمونږ درخواست دی او یا انساني په تور باندې گزارش دی ورنه چې کوم کسان دلته لیګل پراته دي چا سره پی او آر کارډ دی یو خو هغه تنګول چې دی بند کړي
او نه دي کوي تنګول، بلکې هغه ته کوم ټیم دوی ورکړی دی 31 جون ایکسټنشن چې زموږ سره پروت دی، منسټري اف انټیریر نه راغلی او UNHCR یونایټډ نیشن ورسره کړی دی. هماغه د تاریخ پورې یو ښه په ارامه سکون ژوند چې کوم دلته مخکې دوی کوي د پاکستان کې، او دوی ډېر ښه مهمان نوازي زموږ کړې او موږ میزبان او دوی مهمان، د دې احسان موږ کله هم نشي هېرولی. نو اوس په دې لږ وخت کې چې دوی ایستل ایښي دي چې موږ یې لګو چې کم از کم دا خپل ایکسټنشن ټایم یې ورکړي، دا دې ورته پوره شي، بیا که نوې پالیسي پاکستان اختیاروي دوی واپس لیږي یا ځان سره دلته پاته کوي او نور ټیم ورته ورکوي، هغه الګ خبره ده. خو کوم چې ایکسټنشن یې موږ ته راکړی، کوم ټیم چې زموږ دی هغه ټیم پورې باید دوی موږ ته ښه په کوم طریقې چې موږ مخکې پراته وو پاکستان او اسلام آباد کې، او حکومت موږ سره ډېر ښه کار کوو، هسپتال، سکول، کالج هر څه زموږ ته فري او مخکې هم اوس هم دي په هغه طریقې زموږ سره 31 جونه پورې هم او هغه نه بعد که کوم سټیج دي دوی خپل جوړوي. ایکسټنشن نه کو نو تاسو به 31 جونه پورې تاسو پلانینګ دی چې په عزت کې بزن زیبا او موږ به د 31 جونه پورې تحقیق کوو، معلومات به کوو، حکومتي ادارونه هغه به موږ ته په ټي وي کې هم خبري او نور خلک به خبرېږي چې 31 جونه پورې که ایکسټینډ نه شو ټیم، نو موږ خو ما تاسو ته مخکې هم ذکر کوو چې هر څه مو وتړل بسترې. ستا خو بچي دي که نه، لکه د هغوی څه فیلینګز چې یاره لکه ستا خبره دلته سکول کې دي، لوڼه دي شته، لوڼه هغه به هم په سکول کې دي او دغه به دي، او ته نو د هغوی ته چې دا خبر راغی چې یاره لکه ځو به تقریبا زموږ چې کومه بستې دلته پرته ده، کوم پهلي کرن سکول په نوم یو زموږ سکول دی، او چې ما کوم چېرته سکول ویله، زموږ ټولې جنګیانې چې کله سکول ته نه تللی، نو ما هغو کلي کې دننه سکول ورته راو د دې ځای نه. ما ورته وویل چې دا سکول تاسو جوړ کړئ، زه تاسو ته تعداد درکوم او زموږ بچیان او بچیانې به دلته سکول پکې وایي. هغه تعداد 188 دی هغه سکول کې اوس تعداد زموږ سکول دی، افغان ماشومان، افغان جنګیانې خاص طور پې اتاتیا. ما ته پرنسپل پرون بل ورځ ټلیفون کړی او ما ته ویل چې وهاب ټول ماشومان وایي چې مونږ روان یو افغانستان ته، موږ سکول ته نه دی راغلي، او اټینډنس چې دی هغه راغلی دی 68% ته، د 100% نه. دا څه چل دی؟ د هغو دماغ او مغزه کې دا شی فټ شو زموږ نه اورېدلي نه چې مونږ روان یو چې مونږ ځو، نو هغه خپل تعلیم ته هغه شي ته هم بالکل ध्यान نه دی ورکړی، او ماشومان د خوشحالۍ سکول ته نه ځو، سکول ته نه ځو، مونږ روان یو. نو هغه په دې خبره ډېر خوشحاله دي، خو دې ته خو پته نشته هغې ته دا پته نشته چې آیا زما په پلار باندې څه تېرېږي، او مونږ سره مونږ به هلته څه کوو، هلته به مونږ ته دا سکول میسر وي چې مونږ دلته کور ته راغلی دی او کور کې مونږ ته سبق راکوي، دا به مونږ ته میسر وي هلته که به نه وي. دا خوشحالي به مونږ ته هلته وي که نه چې زه دلته د ورځې 50 یا 10 یا 20 روپۍ خورم، نو دا ډېر شان دی. ماشومان خو په خوشحالۍ کې چکر باندې. تاسو ته دا پاکستان لکه یو فرض کړه دی چېرې لکه دا کم کسان دلته پیدا شوي دي، لکه اوس ته دلته پیدا شو، ستا پلار د 1400 کالو هغه واده وکړو، مور ته د 9 کالو هغه تاسو پیدا شولې، یا څنګه چې ته وایې چېرې زه خو مهاجر نه یم، په ډیفینیشن کې خو زه مهاجر نه یم، زه نه راغلی یم، زه خو دلته پیدا شوی یم، دلته لوی شوی یم. که ته اوس دا وایې چېرې تاسو ته مونږ به دې ته پکې نیشنلټي ورکوو، که دا خو ډېر خوشایند خبر دی نیشنلټي. او اوس ما تاسو ته مخکې ویل چې کوم رجسټرډ افغان دی دلته، نو هغه پراته دي تقریبا 15 لکه، او کوم چې رجسټر نه دي هسې تقریبا ریکارډ کې 13 لکه یا 40 لکه پراته دي. که زما نه دا سوال پوښتنه وکړي، نو زه د ګردو افغان د ټول افغانیانو رفیجي چې څومره دي د هغو په نمایندګۍ نشم ویلی، ولې چې هو سکتا ہے چې داسې خلک پکې چې هغه خوشحاله یلته تک ته هغه ولته سجایده دي، خو د هغه کسان او هغه مظلوم افغانانو نمایندګي ضرور کولی شم چې هغه دلته 43 کاله محنت کړی دی، خپل کاروبار یې جوړ کړی دی، خپل بچیانې سکول ته لیږلي دي، او د دې ځان یې د دې قابل درولی چې زه اوس په اسلام آباد پاکستان کې خپل بچیانو ته ښه ژوند او زندګي ورکولی شم، نو هغه به دې نه ډېر فایده واخلي او خوشحالي به وي. په کار هم ده چې یاره لکه د انساني په دغه باندې. ډېره مننه وهاب، که نور څه ویل غواړئ زما د طرفه که داسې څه ستاسو ډېره مننه او جزاک الله، او نور څه نشته، ښه وخت درته غواړو. ډېره مننه. بس مونږ هم درته ښه وخت غواړو، ډېره مننه. چې کتونکو دا د اوس ته افغان ریفیوجي ورته ووایم که څه ورته ووایم، ځکه چې د هغې دا وهاب دا خبره چې زه خو مهاجر نه یم، ځکه زه خو دلته کې پیدا شوی یم، دلته کې لوی شوم، دلته مې واده وشو، دلته زما بچي اوس چې کوم دی هغه ژوند کې دلته کې پیدا شو. دا د هغوی د ژوند کیسه واغه سخت دی، لکه سړی وایي چې یاره تا ته یو سړي وایي چې یاره بس اوس خو دا ستا ملک نه دی او ته به هغه ملک ته ځې چې هغه ستا پلار هم نه دی لیدلی، لکه دوی چې په دې 2-3 کاله کې د دوی پلار یو ځل تللی و، هغه هم چکر دپاره چې یاره
لکه څنګه چې مونږ دلته کې څوک وي لاهور ته چکر لزو یا کراچۍ ته ځو یا کشمیر ته ځو دا یا مونږ چې کابل ته لاړ شو نو د دې والد صاحب چې کوم دی هغه افغانستان ته په چکر تلو. نو زه خو به هم دا اپیل کوم لکه خاصه توګه پاکستاني چې کوم ریاست دی چې یاره داسې کسان چا چې دلته کې دلته پیدا شوي دي کم از کم دا د هغوی حق دی چې هغوی ته د شهریت ورکړي هغوی ته د نیشنلټي ورکړي شي یا که نیشنلټي نه ورکړي نو چې دا پرمننٹ ریزیډنس چې ورته مونږ کوم وایو چې دوی له داسې ویزې یا داسې کارډونه ورکړي چې دوی ته د خیر د ووټ حق نه دوی ته د خو چې نور دوی ته د ژوند ځواک کولو دلته کې د دوی بچو ته چې کوم دی چې دوی دلته کې ځان اسټابلیش کړي او هلته کې هم ځان اسټابلیش کړي دا خبره سړي ته پته وي چې یاره یو 10 کاله پس پزم 20 کاله پس پزم نو بیا هلته کې هم ځان له څه طریقې سره بندوبست وکړي خو ښه به دی چې یاره که لکه نیشنلټي نه ورکوي نو پرمننٹ ریزیډنسي لکه مستقل رهایش دا حقوقو ته پکار دي.